أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم مخیاتونو کی سورة آل عمران موږ شروع ده ابتدا کی مسئلہ د توحید باغی معنی دلائل عقلی نقلی وحی بیا تعلیم په وخت د شبهاتو کې شبهات راشینو تبسکینو تعلیم د دعا دا هم ذکر کړي تذکرہ د دې هم کوي چې مال او دولت دا په کار نه راځي دا ژوند دنیوي شی دی په دې کې دغه ظاهري سبازي کار باندې راشي نور دغه مال تعالی پیدا نشي درکولای سو پورې چې ستا په لاس کې مال چې د لاس نه لاړ شي نو الله پیدا کوي مال چې په لاس کې نو څه پیدا نه کوي رستو ورزق دې تذکرہ به هم کوي چې په مال باندې غرور نه دی پکار په کثرت باندې غرور نه دی پکار دا هم پکاري دې خبرو باندې کار نه کیږي نو مخکې مسله توحید ذکر کړه ردو په نصرانیانو باندې چې الله هغه ذات دی چې هغه سره بل څوک شریک نشتی هغه همیشه ژوندی دی نور چې څومره دي هغه به مړه کېږي یا مړه شوي دي القیوم نظام چلوونکی دی الله بل څوک دغه نظام نشي چلولی د الله سره په دغه نظام کې څوک شریک نشتی هغه ذات دی چې هغه خالق دی الله هغه ذات دی چې هغه باندې څه شی پټ نشتی الله په هر شي باندې عالم دی الله خالق د هر شي دی الله مخلوق نه دی پیدا کړی شوی نه دی دغه ځکه تذکرہ دی کې یصور فی الارحام کیف یشاء الله تاسو له صورتونه درکې پر رحم د میاندو کې الله هغه ذات چې هغه مصور فی الرحم نه دی اپ رحم کې هغه پیدا کړی شوی نه دی سو ثلاثه دی دا ټولې خبرې دغه یو قسم رد کړي کله چې شبهه راشي نو د هغې ستا کار بسي د هغې طریقه کار ښیي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا الله نه پټیږي په هغه باندې څه شی په ځمکه کې او نه په اسمان کې اسمان او ځمکه کې چې څه دي په دې کې څه شی د الله نه پټېدی نشي دلته کې هم دا خبره کوي نورو ځایونو کې هم داسې خبره کوي دا تذکرې ځای په ځای باندې کوي الله عالم دی الله حافظ دی عالم دی بساد الصدورم کم څیزونه چې هغې هم الله ته پته ده آینده دپاره به څه کېږي نو الله ته پته ده نو ان الله لا يخفى عليه شيء یقینا نه پټیږي په الله باندې څه شی
څه شی ذره برابر نشي پټېدی. دا ټول څه چې دي دا د الله په علم کې دي. که بل څوک وایي دا بل چا په علم کې دي نو دروغ به وایي، او دا بیا د شرک عقیده جوړیږي چې دا د بل چا په علم کې دي. دا څومره پاڼې دي، څومره ونې دي، څومره شګې دي، څومره کاڼي دي، بوټي دي، دا ټول د الله په علم کې دي. د هیچا په دې باندې احاطه نشتی. یو سړی د خپل کور په باره کې معلومات نه لري، وړوکی کوري هغې معلومات نه یې ورته، نو دا بیا د دومره غټ شي د دومره عالم د هغې به د څه پته ولګي، او د پردي څیزونو به څه پته ولګي. تپوس وکړې لکه ستا کور دی، په دې کې څومره خښته لګېدل، څومره به یې ګټې لګېدلي، هغې ما ته څه پته ده. د هغې نه ورته لوکړي نور آسان کې ستا په کور کې څومره ستنې دي، دې بیا شمارول شروع کړي، 1 2 3 4 شپږ پکې دي. د شمارل په دغه وخت کې شروع کړي، د ته پته نشته د یو په هغه ځای کې دا، یو په هغه ځای کې دا، دغه شوې دغه شوې دغه شوې، دا ټولې دومره شوې. دغسې تپوس ته وکړې، د ته پته نشته، د خپل کور پته ورته نشتي، نه ده ته به د بل څه پته ولګي. وایي د سین شګې په شمار کې دي، سین شګې چې د چا په شمار کې دي هغه ته الله وایي، هغه الہ دی، د هغه نه علاوه بل هېڅ چا ته پته نشتي. که څوک وایي شته نو دا به دروغ وایي، الله ته یې پته ده بس. ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض، یقینا نه پټیږي په الله باندې څه شی په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الله هغه ذات دی چې صورتونه درکوي تاسو لا په رحم د میاندو کې څنګه چې الله غواړي. څنګه چې الله غواړي نو هغه شانتي صورتونه ورکوي. چاله یو شان ورکړی، چاله بل شان، چاله بل شان، څومره چې دي موږ چې څومره ناست یو په دې کې هر یو سړی د بل نه بدل دی. یو شان پکې نشته، سړی پکې شک دی دا پلان کې دی که پلان کې دی، دا پکې څوک نشي ویلی. ولې د ټولو شکلونه جدا جدا دي. دغسې ټوله دنیا ګوره، ټوله دنیا چاڼکه پسې ګوره ګوره، یو شان به تا ته میلاو نشي چې د هغه هر څه د بل په شانتي نه. ستا د سترګو کمزوري ده، ستا د پوهې، ستا د کتو، ستا د علم کمزوري ده چې دوه یو شانی یو بل ته نږدې نږدې د یو شان دي. دا وایي او یو شان نه دي، وی ګوره نه دي یو شان. جبو ته ګوره، आवाज ته ګوره، دغه आवाज کې چې څومره د هر یو आवाज د بل نه بدل دی. دلته کې سړی आवाज وکړي نو دا پلان کې دی. کله کله سړی نه خطایي وشي هلکه د आवाज را باندې د پلان کې ولګېد، د پلان کې په شانتي आवाज را باندې ولګېد، هغه صحیح چې وګورې هغه نشته بل دی. دا قصې الله صورتونه ورکوي، او په خپل صورت باندې او په خپل څه چې الله په کم جنس کې پیدا کړلی په هغې باندې شکر ویستل پکار دي، په هغې باندې رضا کېدل پکار دي. دا کم څه چې الله را کړلی په دې باندې دا الله شکر دی، لاک لاک شکر دی چې دغه شانتي یو. د دې نه علاوه که بل شی پیدا کړی وی نو څه چل به په دې لاس او خپو کې کمی وی نو بیا به څه چلو. د الله رب العزت چې څه کړلی، څنګه یې سړی پیدا کړلی، نو دا د دې سړي د ښېګړې دپاره دقه دی، د ده خیر په دغې کې دی. بعضې خلک لګیا دي په دې باندې خفه یي چې الله زه سړی ولې پیدا کولم،
الله زه الک ولې پیدا کولم، زه به چېرته جینۍ پیدا کړې وې. جینکۍ داسې دي چې اوس الله جینۍ ولې پیدا کولم، زه الک ولې نه پیدا کولم. دا خو د الله خوښه وه چې څوک یې څنګه پیدا کوو. د الله په فیصله باندې راضي کېدل دا پکار دي. الله چې کومه فیصله کړله زما د پاره د الکوالي کړله، د بل د پاره د بل جنس کړله، زما د پاره د یو شان شکل کړله، د بل د پاره د بل شان شکل کړله. مال یو شان طاقت را کړلې، بل بل شان طاقت ور کړلې. دا هر یو د دغه سړی کې دغه استعداد الله ولا ور کړل. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله غ ذات ته چې سورتونه درکې تاسو لا پر رحم د میاندو کې څنګه چې الله غواړي. لا اله الا هو، نشته د الله سره سو حصدار په دې خبره کې، په دې کار کې د الله سره سو کې حصدار نشتی. لا اله الا هو، نشته حصدار، نشته مشکل کشا، نشته پریاد رس، نشته بل خالق، نشته بل صورت ورکون کے الا هو، ما سوا د الله نه. هو العزیز الحکیم، هغه ذات غالب دی، حکمت والا دی. الله غالب دی، سوکتی مخکې کې دی نشي. الله غالب دی، چاله الکار ورکی نو چاله جنکی ورکی، نو چاله دوان ورکی، نو سوک بالکل شنڈی وګرځي. الله غالب دی، سوک په بزور باندې کار نشي کولای. دا بزور پیو کی ار سچی خمال با پدې پیری باندې الک راکې زوی براکې نشته، هیڅ څوک نشتی. نه زامن بل څوک ورکولی شي. که چا څه قصې کړلې نو دروغ به یې کړي. پلانکي پسې سړی لاړو، پلانکي پسې لاړو، هغه وله زوی ورکو. خلک وایي ما په وو باباګانو باندې دا غوښتلی وي. څوک څه وایي څوک څه وایي، ټولې دا شرک خبرې کوي. نو هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز الحكيم. نشته لاغ دی با سوا دا غنه بل هغه دی غالب، هغه دی حکمت والا. دا څومره کارونه چې شي دي دا د حکمت نه ډک دي. د چا باندې چې څنګه کړلی، چاله څور کړلی، چاله بعضې خلک داسې دي چې هغې له اولاد ورکړلی، بعضې خلک دي چې زامن ولا ورکړلی نو لونه ولا نه دي ورکړي، نو چاله لونه ورکړي نو زامن نه دي ورکړي، نو چاله دواړه ورکړلی او څوک بالکل شنډې ګرځولي. په دې کې د الله حکمت و. بعضې خلک داسي وایي چې بس څه شی پیدا شوی نو چې څه وشي. وروسته دې کې به راځي الله رب العزت تذکره کوي. دا زکریا علیه السلام، زکریا علیہ السلام دعا کوله وی رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، یا الله مال اولاد راکی، اولاد پاکی زرا کی، پاک راکی، نیک راکی، صالح راکی. دی وی ارس چی خوچی وشی کله وی د شګو شیطان دی، ما ته دی کنزل کوي، ما ته دی بدر دی وی، ما دی وحی او ټکی، ما دی پکور کې نه پریدي، خود څه شی دی راکی. نو چې کله ولا الله رب العزت خو دې سړي باندې بیا کله امتحان وکي، بچي ولا ورکی، هغه چې لوی شي جوړه زوی ولا ورکی، نو چې کله لوی شي بیا وی د دې الک نه خو جنې خوا جنې شي وې خبوا کور کې دنه خو بناسته و په امن او په ستر خو بوا دغه موږ و شرمولوي. خبره خلکو کې زوی دی څنګه دی و مړه هغه ته څوک زوی وي، هغه زه ته زوی نه ویم، زوی دي سي هغه تا وختو کنه دغه سي نه چې غواړي نو خو غواړه کنه
نو دی وینا ارس چی خوشی خبر ورانه شي. الله هو العزیز الحکیم، الله دې غالب حکمت والا. هو الذی انزل علیک الکتاب. والشبهات تی مخی خبره وا کتاب کې چې تراغلو لیکلی چې ابن الله اول خوشتینا هو کوي نو دې خبره ته بازي خبره داسي چې هغه متشابهي دغه متشابهونه محکم طرف ته تل پکار دي، ورپسې دعا تذکرہ کې دعا کول پکار دي. هو الذی انزل علیک الکتاب، الله غزاد ته چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب. منه آیات محکمات، بعضی د قرآن کریم نه آیاتونه دي محکم آیاتونه دي ظاهری مراد والا، ښکارا مراد والا. خبر ہو کې سړی ته اولنی خبره ما بس پټک باندې سړی ته پته ولګي دا مقصد دی، دا پلان کې څه زیاده ای. هن ام الکتاب، دغه آیاتونه چې هغه محکم دي، دغه چې هغه ظاهر دي، ظاهرۃ المراد، مراد بالکل ظاهر دے واضح دے. هن ام الکتاب، نو دا اصل د کتاب دی، اصل کتاب دغه دی، د عقایدو د اعمالو هغه آیاتونو طرف تبا چې کله خبره هن ام الکتاب دا اصل د کتاب دی، چې د دې ته رجع کیږي دا هر شی ویل کیږي مور ته وي. تا د هر شی رجع هغه خپل اصل ته کی وړوکې چې الہ خوا دې خوا کیږي ورپسې چغې وباسي مور ته آواز کوي، مور یې خوا دې خوا شي، پلار یې قلاري، پلار سره نه قلاریږي، وایي نه مور پسې جاړي. بس چې زی نو دغه مور جولۍ ته به ځان غورځوي. نو هغه اصل د هر شي چې دی، نو هغې ته به دا نور څیزونه چې کوم فروعات دي دا به راځي اصل ته به رجوع کوي. نو دا څومره آیاتونه چې دا محکم دي، دا ام الکتاب دي، دا مرجع د کتاب دا. څومره کتابونه یې دنیا کې او ګوره، نو چې او دې قتل نو وس راوړه قرآن کریم په مخ کې کېدا، قرآن کریم باندې اوتلا، قرآن کریم سره مطابق دی نو صحیح بھئی، او چې قرآن کریم نه خلاف دی جو غلط بھئی. اصل د کتاب نه خلاف دی. اول قرآن دی نو بیا حدیث دی، قرآن دی نو سنت دی. اول قرآن کریم دی، دلائلو کې اول قرآن دی، ورپسې حدیث دی، ورپسې اجماع د امت تا، ورپسې قیاس دی. په اول کې اومون دی شو نو دویم ته به نه ځي، په دویم کې مونږ کېږي نو دریم ته به نه ځي، دریم کې مونږ کېږي نو څلورم ته به نه ځي. دا اصل د کتاب دی. خلکو اصل پرېښودی، نور پسې روان دي. پلان کې سی ویلی، پلان کې سی ویلی، هغه که ابی ویلی، که دادا ویلی، که بابا ویلی، که هغه بل چا ویلی، هر چا چې ویلی، خو چې د قرآن او سنت نه خلافي، د اجماع او د قیاس نه خلافي، نو هغه به مثلا نه، یا به صحیح نه، یا به غلط وي. هن ام الکتاب، چې د اصل د کتاب دی، و اخر متشابهات، او نور دی پټ مراد والا، هغه مراد پټ دی. بعضی متشابه دی، مراد پټ ته سوی یو شی یو ټکی کلا داغی گنی معنی. دغه متشابهاتو کې کله راځي مجملی، کله مشکلی، کله خفی، کله متشابهی. نو کله داغه معلومات کې دی شي، بعضی سيزونه داسي چې داغه معلومات بیان کیږي،
اخواتا هغه الله ته بیا سپارل پکاري دا الله به پوي دا نه چې لفظ راغی کله چې عام طور باندې زموږ چې خبره ذکر شي مثال په تور باندې لاس دی یسره لاس دغه دی کنه دا دسی کنه لاس لیکن چې کله یو لفظ بل ویل کیږي دا خو لاس دی د دې شکل او هيئت هغه د سړي په ذهن کې راشي دې ته لاس وي کله یو نوم وسره بل واغستې شي د پلان کې شي لاس موږ د عام طور باندې لاس ته وایو که بالټه دی نو د هغې لاس ته شتي کوزه ده نو د هغې لاس ته شتي کپ دی نو د هغې لاس ته شتي د سړي په ذهن کې هغه راځي لیکن دا نه چې ته وایې لاس دی نو د هر شي لاسي نو هغه د هغې د شان مطابقي داسې نه چې پیاله ده د هغې لاس دی نو هغه لاس دی د انسان د لاس په شاني نه د هر شي د هغې مطابق وي کرسۍ ده نو د هغې لاس دی دی دا لاس دی چې څومره ګورې نو لاس دی ډېر شي دي نو که کله د الله مبارک راشي لاس ید راغې د الله په لاس کې د الله په صفت کې نو اوس الله موږ ته نه معلوم داغه باره کې موږ هو معلومات نه لرو چې نشتی نو څنګه چې الله دی نو هغه شانتي به لاسي خبره خلاصه دا نه چې قرآن کریم کې ید راغله نو ید معنی معلومه ده چې لاس ته وس د لاس کیفیت نه ده معلوم چې دا کیفیت به صحیح کیفیت به صحیح د دې پته نه لګي نو دا کیفیت دا چې کم یو سیزی داغي دا الله رب العزت مبارک ویل کیږي نو دا الله د شان مطابق به لاس کله لاس راضی کله لاسونه راضی کله د ساق لفظ راضی کله د نفس لفظ راضی دا ټول د الله په باره کې چې نه متشابهات دي موږ په حقیقت باندې نه پوهه مفهومه المعانی هغه یو لفظ د معنی معلومه ده خو هلته کې مراد پټ دی نو ید لاس ته وی او لاس څنګه لاسو نو اخوا د لاس څنګه وی دا ونه داسې لاس دا الله بارک راتل ذکر کیږي جاء ربک استرب راغه بازی بکی او لفظ بکی بل راوړي جاء ربک جاء امر ربک استاد رب امر راغه حکم راغه لیکن د هر یو شی راتل دا د شان مطابقي دا څنګه چې څومره دی هغه راځي نو هغه په پور راځي هغه په لګي یو په مخ کې بل برستو کیږي یو مخ کې بل برستو کیږي او د بر رواني د نیوټن په قانون باندې به رواني دی به پنځه له زور ورکینو د مخې ته رواني رد عمل دی رد عمل له هغه باندې به رواني نو هر یو شی راغ نو داغه د پاره بدانه وی چې راغ نو پخپو باندې راغ گاډه راغ نو دانه چې پخپو باندې راغ او داغه ځان لخپې دي ټیرونه دي ټیرونه باندې راغ جاز راغ نو جاز بیا هغه د شی نشتی پچی شی راغ اپ هوا باندې راغله هغه نشتی بیا چې خپل رواني نو د هر یو شی ځان لا خبرې نو کله وی جاء ربک نو دغه بل خبره پکې دا ده چې الګ یخنی راغلا څنګه راغلا کم زین راغلا روزه مرا روانه ده روزه وراشي دا څنګه ورازي
دا به مخپې لګې را روانه به راځي به روژه به را روانه یا جمع دی نو جمع به را رواني کم ځای کې به کم ځای نه به را رواني کم طرف نه راځي نه هغې باره کې دا نشي ویلی چې راغله نو خپې لګولې راغله هلته کې په معنا راغله باندې جا باندې زهره ښکاره شوه یخنی شروع شوه درست دا اچانک راورسی هن ام الکتاب چې دا اصل د کتاب دی او خر متشابهات او بعضی نور چې هغه د پټ مراد والا نو اسفام الذین فی قلوبهم زیغ کسان چې په زړونو کې کګلیش دی زړونه خراب دي چا خو جبه خراب وي او د چا زړه خراب وي وی خله خراب دا نور زړه خده خلک داسې وي دلته دا سړی چې دی نو د زړه خراب دی ښه فی قلوبهم زیغ پسونو کې زیغ دی نو فیتبعون ما تشابه منه نو ورپسې کېږي دی په هغه څه پسې چې هغه متشابه دي د هغې نه ابتغاء الفتنې د پاره د طلب د فتنې د فساد لګیا دی نو د فساد خبره به کوي خبره به ګرځي با قرآن کریم کې ټکی به ګوري چې دې کې کم یو ځای داسې دی چې هغه د فساد د خلکو کې خور شي خلک متنفر شي خلکو کې د خلکو ذهن چې دی نه ګډوډ شي کم یو ټکی دی یو ټکی چې ته وګورې راوباسي او ما مسله مې معلومه کړه دا مسله ما معلومه کړله بل چا نه معلومه کړي بل چاته دې پته نه لګېدلي قرآن کریم کې دغسې ټکی راغلی وي دې بزان ډېر هوښیار ډېر عالم علامه مزان حسابي خبره به کوي خلکو څه دپاره کوي ابتغاء الفتنې دپاره طلب کولو د فتنې دپاره د طلب کولو د فساد دپاره د خورولو د فساد چې فساد دې په دې ملک کې خور شي نو هلته کې چا د الله رب العزت صفات دي الله ته حواله کول پکار دي بس کما یلیق بشانی یو حدیث کې هم راځي امام مالک رحمت الله علیه تم دا قول مشهور ده وچی امام مالک رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو وی استوا څنګه ده استوا علی العرش الله په عرش باندې ده څنګه ده اخوا دا دیکھے چې وسط باس کې نو دیکھے با خرابېږي با باس په دې کې مکوا بس استوا علی العرش الله په عرش باندې ده خبر خلاص ده اخو دې باس مکوا څنګه ده ناس دې کو ولاړلې نو بیا ورپسې بیا نورې خبرې کېږي با نو لاړ بشي کفر ته واوړي خلکو کې فتنه براش ولې زی باس چیړې امام مالک رحمت الله علیه وتوی الاستواء معلوم استواء معلوم ده نو ورپسې وی ول کیف مجهول کیفیت مجهول له والایمان به لازم ایمان په لازم ده دا به من چې الله په هر باندې ده وسنګ ده دا کیفیت چې نو دا مجهول له دا نه معلوم غیر معروف او والایمان به لازم والسؤال عنه بدعت نو په دې کې سوال نه کول تاسو نه کول دا بدعت ته ناروا دا تاسو نه باندې کې دا الله لاس قران کریم کې راغلی نو څنګه لاس ته دا الله ساق راغلی نو دا ساق څنګه ده دا الله نفس راغلی نو دا نفس څنګه ده دغه په باس نه کې باس کې نو خبر ورانه طرف ته بزي فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاویله نو دا خلق څه کوي طلب کول د فتنه کې طلب کول کوي د تعویل حقیقت داغي او ما يعلم تاویله الا الله او نه پويږي په حقیقت داغي په مقصد داغي باندې ما سوا د الله نه
والراسخون فی العلم راسخ فی العلم داسی وی آمنا به موږ ایمان راوړل په دې ټولو باندې قران کریم باندې محکمات باندې متشابهات باندې کل من عند ربنا لا ټول دي زموږ رب د طرفنا وما يذكر الا اولو الالباب په ناخلی مگر د عقل خاوندان دې زموږ الله رب عزت مولا قران او سنت باندې موږ